د واتس اپ نوی اپډیټ کتا سو ګوري د چا سره چې ټچ والا موبایل نو پاغي کې به واتس اپ لازمي نو د دنیا د ټول نه زیات استعمالول والا اپ چې دی هغه واتس اپ ته د میسجونو د پر چې کم اپس استعماليږي نو هغه واتس اپ ته نو هغه خپل استعمال کوونکو ته چې دی د وخت سره اساني راولي نو د سې نوی اپډیټ چې دی هغه په واتس اپ کې یوځای شي دي نو په دې ویډیو کې باغ اپډیټ زه تاسو ته خم نو هغه کوم اپډیټ دی دا غیر پر چې دی ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوي نو په اول نمبر چې زمونږ سره کم اپډیټ دی نو تاسو به کتلی موږ چې خپل مرګرو سره میسج کوو نو په لیکلو باندې یا میسج کوو یا چې دی وایس میسج کوو یا ویډیو لیږو یا چې دی تصویر لیږو و چې دی تاسو میسج چې دی هغه تاسو په ویډیو باندې هم کولی شئ لکه په ویډیو کې تاسو خپل خبرې ورته وکړئ نو ډایرکټ ویډیو چې دا به ورسینډ کیږي یو خو د ګیلري نه ویډیو راغستی یو چې دی په دې کې اپشن درکړی دی د هغه اپشن نه به ډایرکټ تاسو ویډیو ریکارډ کیږي د یو منټه پورې او تاسو خپل میسج چې دی دا لیږلی شئ د هغې لپاره چې دی تاسو د کم کس سره په میسج باندې خبرې کوئ تاسو به هغه د میسجونو ځای چې دی دا به کولاو کوئ په هغې کې به تاسو ته لاندې د میک دا نښه چې دا به ښکارېږي نو دا چې تاسو څنګه ټچ کړه نو دا به ډایرکټ کیمرې ته ور وړي نو څنګه تاسو د میک دغه په شان دا به راکوئ نو دغه شان به دا کیمره چې دی دا به تاسو بره کوئ نو ستاسو ریکارډینګ چې دی دا به سټارټ شي که تاسو په مخې والا کیمره باندې کوئ یا په شاوه باندې کوئ نو دا چې دی دواړو کیمرو ته راوړي نو تاسو د یو منټه پورې چې دی تاسو ریکارډینګ کولی شئ او خپل ملګري ته چې دی دغه میسج سینډ کولی شئ نو دا نوی اپډیټ چې دی دا په واتس اپ کې یوځای شوی که ستاسو په واتس اپ کې دا اپډیټ نه نو تاسو د هغې لپاره چې دی خپل واتس اپ په اپډیټ کوئ چې اپډیټ وکړو نو دا سیټینګ چې دی دا به تاسو ته په هغې کې چې دی دا به شو شي په دویم نمبر چې زموږ سره کم اپډیټ دی نو هغه دا دی موږ چې څنګه تاسو ته د دې اپډیټ دا طریقې ښیو موږ چې نن په واتس اپ کې دا اپډیټ یوځای شو یا راتلونکي نوی اپډیټ چې دی دا دی نو اوس به دا تاسو ته واتس اپ والا په خپله باندې وایي خو تاسو ته په انګلیش باندې چې دی میسج رالیږي د سیټ به تاسو ته هم دا سکرین شاټ ښکارېږي ډېر کسان ته چې دی دا میلاو شوی او دا سکرین شاټ به ورته هم راغلی ځکه یو کس چې دا ما ته راولېږلو وایي موږ ته د واتس اپ د طرفه چې دی دا دغه راغلی د میسج راغلی چې دا یې څه لیکلي دي نو دغه شان به تاسو ته راځي چې کوم نوي اپډیټ راځي نو هغه به تاسو ته طریقه ښایي تاسو ته به د سیټینګ طریقه ښایي دا ټول چې دي دا به تاسو ته د دغه واتس اپ د اپیشلي کوم دغه چې دی اکاونټ چې دی د هغې نه به تاسو ته راځي د هغې سره به دا ټیک نه ښایي داسې نه چې تاسو ته عام کس وکړي او هغې ته واتس اپ لیکلی شوی نو هغه به پې کړي خو کومې ته چې دا ټیک نه ښایي نو هغه به راځي لکه دا شنه نه ښایي نو هغه چې دی هغه به صحیح نو د هغې نه به دا قسم میسجونه چې دي هغه به تاسو ته راځي او تاسو ته به نوي نوي سیټینګونه چې دي په هغې کې به تاسو ته ښایي دغه شانتې په درېیم نمبر چې زموږ سره کوم اپډیټ دی نو په هغې کې تاسو د خپل واتس اپ کوم میسج چې تاسو وکړئ خپل ملګري ته نو اکثر به میسج چې دی هغه به غلط شو زموږ نه موږ چې به کوم ټکس ولیکلو لیکلو والا میسج چې به موږ ولیکلو نو به اکثر غلط شو نو چې غلط به شو نو هغه به موږ ډیلیټ کړو نو زموږ د ملګري سره به هلته کې فکر و چې دا څه میسج ما ته رالیږلی چې دا په څه جوړ باندې چې دی دا زه واپس کړم او هلته کې به ته به د میسج کې چې دی دا به ته غلط شوی اوس دغه میسج چې تاسو ورولېږئ دغه میسج چې دی دا تاسو دوباره ایډیټ کولی شئ لکه که ستاسو نه به که څه غلطي شوي نو هغه غلطي چې ده تاسو د دې نه ایستلی شئ نو کله چې تاسو دغه میسج ورولېږئ نو له پاسه به تاسو ته دا درې ټاکې ښکارېږي دا درې ټاکې به ښکارېږي دغه درې ټاکې چې تاسو ووایئ نو په دغه ځای کې به تاسو ته ایډیټ راشي نو هغه ځای نه تاسو دا چې دی دوباره غلطي چې ده تاسو ته ایستی شئ پر روان وخت کې چې دی دغه سیټینګ هم بدلېږي بیا به ډایرکټ چې دی دا به د دې میسج نه کېږي خو اوس چې دی له پاسه د دې درېو ټاکو نه چې دی دا کېږي نو دا درې نوي اپډیټ چې دي دا په واتس اپ کې یوځای شوي دي نو کومو کسانو ته چې دا اپډیټ نه میلاو شي نو هغه به خپل واتس اپ چې دی هغه به اپډیټ کړي د پلی سټور نه نو بیا به دا اپشنونه چې دي دا به تاسو ته شو شي خو په کمنټس کې به راته لازم وایي چې په دې کې ستاسو کوم اپډیټ چې دی زیات خوښ شو او که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړئ او د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ